نن چې محترمو زموږ کومه ویډیو ده اعتکاف حوالې سره ده. اعتکاف ته به هلکه کله کیني، په کومو کومو ملکونو کې به نن هلکه اعتکاف ته کیني، په کومو کومو ملکونو کې به سبا اعتکاف ته کیني. او دغه رنګه اعتکاف ثواب او دغه رنګه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه ثابت دي که نه ثابته. دا ټولې خبرې دا به کلیپ کې کوو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله مدینه منورې ته تشریف یوړو، الدکی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې تر مرګ پورې پیغمبر علیه السلام اعتکاف نو پرېښی. په جومات کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم اعتکاف ته دا محترمو دا کېناستو. دغه رنګې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا به پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره اعتکاف ته کېناستل. کوم سړی چې اعتکاف ته کینی نو دا یو قسم له الله پاک ته نږدې کېږي، ډېر ګناهونه پاکېږي. دغه رنګې د 24 غنټې د مانځه په انتظار کې ناست دی. دغه رنګې د اعتکاف نیت دا وسم دی. دغه رنګې محترمو اعتکاف کوونکي مطلب دا وی غرض دی چې الله پاک ماته بهانه وکړي، او دغه رنګې الله پاک دته بهانه کوي. دغه ټایم کې الله پاک دنیاي اسمان ته راکوزیږي او خلکو ته دا محترمه بهانه کوي. دغه رنګې د اعتکاف کوونکي مثال په شان دغه سړی دی چې د چا په دروازې باندې سر کېږدي او هغه پورې ځنډ نه و چې څه پورې ته ستا زما مسله دا حل کړې نه وي. اعتکاف کوونکي د هر مانځه په انتظار کې د محترمو چې د هر مانځه په انتظار کې دی، نو الله پاک د انسان ته د مانځه د انتظار ثواب محترمه دا ورکوي. او فرمایي چې کوم سړی دا د مانځه په انتظار کې د الله پاک ته د مانځه ثواب دا ورکوي. اعتکاف محترمو ډیر زیات ناشنا عمل دی. محترمو کوم کسان چې اعتکاف ته کینی د هغوی مثال په شان د فرشتو شي، د ګناهونه دا نه کوي. بل دغه رنګې کوم سړی چې اعتکاف ته کینی او د اعتکاف ته ناست دی، یو قسم نه دی کوشش راکړي زه خپل رب دا راضي کړم، او دغه رنګې لیلة القدر دا موته ورنصیب کېږي. محترمو د دنیا چې څومره دنیا په مخ باندې جنازې کېږي، الله پاک د هغې ثواب هم د انسان ته ورکوي. نو نن چې په کومو ملکونو کې شلمه روژه ده، نو هلته کې به نن هلکه اعتکاف ته کیني، لکه سعودي شو، بحرین شو، کویت شو. دغه ممالک چې کوم عرب ممالک دي، نو دوی به نن محترم اعتکاف ته کیني، ځکه چې هلته کې نن شلمه روژه دا شروع ده. او اعتکاف ته به کله کینو چې کله د شلمه روژه ده، چې کله شلمه روژه شي او دغې مازدیګر لمونځ وشي، د هغې نه بعد به هلکه اعتکاف ته کیني. او په کومو ملکونو کې محترمو چې د سعودي نه بعد کې هلکه روژې نیولې وه، لکه پاکستان دی، یو قسم له هندوستان دی، بنګلادیش دی، دغه رنګې ممالک کو افغانستان سعودي سره روژه نیولي، نن د هغوی تقریبا شلمه روژه پوره کېږي. او که نه هغوی دیخوا هندوستان یا پاکستان بنګلادیش دې علاقو سره روژه نیولي، نو بیا د هغوی یو قسم له یو کم شلمه روژه دا ده، نو دوی بیا سوال اعتکاف ته کیني. او که دغه شل روژې په کم ملک نن برابرېږي، نو هغوی محترمو نن اعتکاف ته کیني. او کوم ملکونو کې چې سبا پوره کېږي شل روژې، هغوی به سهار له اعتکاف ته راکیني. اعتکاف اسان نیت دا دی چې د رمضان المبارک ظاهري عشرې د اعتکاف نیت دا کوم. کوشش وکړو محترمو چې پیغام مخکې ورسو، چې کوم کسان خبر نه دي د دې نه خبر شي او اعتکاف ته کیني، نو زموږ او ستاسو هم د هغوی په اعتکاف کې محترم برابر ایسوي.